ولا اقرأوا كما قال عليه السلام. توره ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، توره ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، ته خالد بن والد شه جهان ستا دی. محترم صدر جلسه او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زما د تقریر موضوع ده سیرت النبی د قرآن کریم په ژبه. محترمو اوریدونکو، زما آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب در رب العالمین سید الاولین والآخرین رحمتا للعالمین، ها عظیم انسان دی و ها کریم انسان دی چې د ټولو انسانانو نه افضل دی، اشرف دی، اکمل دی، چې د ها تذکره په جنت کې هم ده، په عرش باندې هم ده، چې د ها نوم په تورات کې تواب انجیل کې فاروق، زبور کې عاقب، اول اسمان کې احمد، دویم اسمان کې مجتبی، دریم اسمان کې مرتضی، څلورم اسمان کې مزکی، پنځم اسمان کې مجیب، شپږم اسمان کې مطهر، اووم اسمان کې مقرب، او په عرش باندې حبیب الله، په کرسی باندې رسول الله، او لوح محفوظ کې صفی الله. ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو، زما د محبوب صلی الله علیه وسلم تعریف انسانانو وکړو، جناتو هم وکړو، فرشتو هم وکړو، لیکن ټول اخر کې په دې مجبور شول. لہذا قرآن کریم فرمایي مصطفی ذریت بعضها من بعض والله سمیع علیم، تو مجتبی ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء، تو احمد یہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، تو محمد یہ محمد رسول اللہ، تو یاسین یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو طه یہ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تقبل ولا یہ یا ایها المزمل، تصدر ولاية يا أيها المدثر، ترخان سراء ولاية وسراجا منيرا، تؤمن به الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، تداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه، تشاهد إنا أرسلناك شاهدا تبشير ونذير ومبشرا ونذيرا، تمزكي ويزكيكم، تمعلم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هداية كون كيه وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، ترحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ترؤوف رحيم حريص عليكم بالأمر رؤوف رحيم، تدلو أخلاق مالك وإنك لعلى خلق عظيم، تدلو شان ولاي ورفعنا لك ذكرا، تكامل أختر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تخاتم النبيين ولكن رسول الله خاتم النبيين. قدرمندو ملګرو، زما د محبوب صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه چې شیخ سعودي ولیده، نو دا یې وویل لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی کیسه مختصر و ما علينا البلاغ.